د قومي وطن پارټۍ د ضلع پېښور چیرمین حاجي ملک محمد سلیم په رهاشګاه کې د روغي یو بابرکته جرګه شوه. د دې جرګې مشري ملک حاجي سلیم کوله. په دې جرګه کې د جمعیت علماء اسلام پېښور جنرال سیکرټري او سابق MP خالد وقار چمکني، د چمکني 2 چیرمین اصغر خان، پیر سید سجاد علي شاه بادشاه او د خدای بخلي مولانا حسن جان شهید فرزند فخر الحسن صاحب په خصوصي توګه شرکت کړی و. مقررینو د دواړو فریقینو په راضینامه باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو او امید ظاهر کړو چې دوی به په مستقبل کې د لوڼو په شان ژوند تېروي. مولانا فخر الحسن صاحب فریقینو ته په قرآن پاک سوګند ورکړو او دغه شان دا دشمني په دوستۍ بدله شوه. نن د ملک سلیم صاحب په حجره کې سوکانو کې دا یو جرګه ده چې دواړه فریقه، یو فریق چې کوم دی د پیرساباک دی او بل فریق د تاکال نه راغلی دی. دې کې یو ملګری زمونږ چې سید سخاوشای نوم دی، هغه د یو بل ملګري په ډز باندې لګېدلی و او په هغې باندې په حضرت علي باندې دعوه شوې وه او دا حضرت علي نن سبا جیل کې دی. خو د علاقې مشرانو کوششونه وکړل او د الله احکام پوره کولو لپاره دی د روغې دپاره منډې تړې ووهلې. ډېر مشرانو پکې منډه ووهله او دا خبرې اخیره کې فریقین په دې رضا کړل چې دی خپلو کې یو بل ته راضینامې ته کېناستل. نن مشرانو دا فیصله وکړه چې بھئی دا کوم قاتل فریق دی د هغې دی حضرت علي دی، دی به 30 لکه روپۍ مقتول فریق ته یعنې سید مدین شاه چې کوم د سخاوتشاه پلار دی هغه ته به ورکوي. خو هغې کې سخاوتشاه پلار سید مدین شاه راپاڅېدو او هغه د جرګې په مخ باندې د ټولو خلکو مخکې اعلان وکړو 30 لکه روپۍ ورته معاف کړي. دغسې دا دواړه کوره جوړ شول. موږ د الله حکم دی چې تاسو خپلو کې راضینامې وکړئ، د خلکو جوړ وکړئ، مسلمانان خپلو کې روغ کړئ او نن د مشرانو دا روغه وکړه. موږ ټولو له پکار دي څومره بدۍ دي، څومره دښمنیانې دي چې هغه په خدای پاک په راضینامو او په هغه باندې بدلي کړي، څومره په اتفاقي دي چې الله په اتفاق بدله کړي. نن چې کومه دا روغه موږ دلته په سوکنو کې وکړه، دا د تاکال شاه زمان خان او د پیر سباک سید مدین شاه بس کې دغه شی و، د هغه زوی د خطا نه دا شی و په ورځ لګېدلی او وفات شوی و. خو بره دغه دښمني وه، موږ پکې منډه وکړه، ما سره پکې مشران نور وو. په هغې کې چې کوم دی نو د دواړو فریقینو موږ له واک راکړو او موږ هغه روغه په دغه سره وکړه. په یو فریق هم جرم کې خو بل نه د الله په نوم معاف کړو. زه د دواړو فریقینو خاندان شکریه ادا کوم او خاص کر سید مدین شاه صاحب، ځکه چې هغه زوی چې کوم دی شهید شوی و. او زه د شاه زمان شکریه ادا کوم چې هغه جرګې له هر قسم واک اختیار ورکړو. ما سره په دې جرګه کې ایوب خان و مسلم خان و اصغر و د حضرت علي و د فخر الحسن صاحب و. او دې کې په دې جرګه کې مشرانو کې سید سجاد بادشاه صاحب او خالد وقار چمکني صاحب دویم پکې کردار ادا کړو. نو زه د ټولو شکریه ادا کوم. او زه یو ځلې بیا چې کوم اعلان ما کړی دی چېرې چا هغه ګستاخ رسول چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده، که هغه چا مردار کو نو 50 لکه روپۍ به دا زه انعام ورکوم. دا مې ویلي دي انشاءالله او زه په خپل دغه باندې قایم دایم ولاړ یم. دا نن دلته د پیر سباک علاقې مشران هم راغلي دي او د تاقال علاقې مشران هم راغلي دي او ماشاءالله دواړو علاقو کې د الله او د خوږ حبیب عاشقان اوسېږي. هلته پیر سباک بابا جي صاحب او تاقال کې بیغم بابا جي صاحب دا علاقې اولیاء تیر شوي دي. نو د هغه علاقه کې دا جګړه شوه دواړو علاقو. دلته سلیم خان چمکني ډېر اصلاحي کارونو کې هر وخت مخکې دی، ناظم هم پاتې دی او زمونږ ملګری دوست دی، ډېر محنت یې وکړو سره د جرګې او هغه دا کشاله مخکې نور ورانېدو نه مخکې راغونډه یې کړه او دواړه فریقین یې نن دلته کېنول او بیا دواړه خاندان خپلو کې ملاو شو او غاړې ملاو کې او جرګې مخکې
دې خبرې اقرار یې وکړو چې نن نه پاس مونږ لکه د څنګه مخکې روڼه وو داسې به روڼه او ورورولي به ساتو. زما د حاضر حکومت نم او صوبایي نم او مرکز نم دا خواست دی چې زمونږ تکړه تکړه علما کرام څنګه تاسو دا علاقې کوڅو دپاره لارو دپاره دې دپاره ناظمان او کونسلران هم جوړ کړي دي نو برای مهرباني دغه کشالو دپاره چې هغه د جایداد جګړه ده که هغه هر یو جګړه ده قتل دی قتل و غارت جګړې دي یا نور رشتہ دارۍ جګړې دي دای دپاره اصلاحي کمیټیانې جوړې کوي د هغوی مشران عالمان کوي ولې چې عالم د قرآن نم خبر دی او حدیث نم خبر دی. دغه ټول نه بې فریق اول او فریق دوم دواړو ته مبارکي ورکوم او بیا زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې فریق اول او فریق دوم بیا هم په سوکنو باندې اعتماد وکړو په ملک سلیم باندې اعتماد وکړو. الله تعالی دې زموږ ملک سلیم لا چې زما پلار هم دی ماما هم دی ډېر ژوند ورکړي چې داسې همیشه هم روغې کوي او الله تعالی دې ولې دومره همت ورکړي سوکنو کې څومره دشمنیانې دي چې دا د هغه د وجې ختم شي. او زه د چمکني ټي وي ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دقسې موقع کې راځي او خلکو ته زموږ د آواز رسوي. پیر سید سجاد علي شاه بادشاه په اخره کې د فریقینو د لوی عمر او د جرګې د مشرانو د اجر دپاره خصوصي دعا وغوښته. نعمت سوهان، چمکني ټي وي، چمکني.